وای پتا نه دی خدای ستا په جنت مین دی دلته هر سړی د غرض په نیت سجده کړې ده حقیقت دی وای جنت د پاره کو او کنه کو ته خدای سره مینه وکړي د الله سره محبت وکړي شاعر ډېر ښکلې خبره کړې پتا نه دی خدای ستا په جنت مین دی دلته هر سړی د غرض په نیت سجده کړې ده نو اوس د جنت ته بلال شو کنه شو دا د غرض سجدي د جنت سجدي به موږ جنت ته ورسي رسول الله مبارک فرمای الجنت تحت اقدام الامهات ودا جنت ما سره نه دی خاصه د مور د قدم د لاندې دی یو صحابي را منډه کړه رسول الله مبارک لا ودا الله پیغمبر ما مور خپل اوچته کړه ولاندې د جنت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا مقصد نه دی دونه د مور خدمت وکړه چې ځان ذلیل کا مور خپلار د قدمونو د مور د قدمونو د لاندې د خورو په شان ځان د مور تابع کا ځکه سامور چې په کوم قدم کی دي نو خاور ورته دا نه و چې په ما دی ولې قدم یې خېده په ما دی زور راويستو زری د خپل لاندې یا چپړه دی اسقاده ودا خوره تابعي نو داسې د مور خپل ځان تابع کا الجنه تحت اقدام الامهات دغه مور په ذلت دغه مور ته ځان په ذلیل کولو کې جنت دی اوس راشه په دې میزان کې ځان واچوا چې آیا مور د ناراضي ده او کنه ده کراضي ده خو جنتی مبارکي در کوم الله دې جنت مبارک او کراضي نه ده بس بیا اسی خوبونه مو ویني چې زب جنت ته ځم نو خدای دې رانه رب هم راضي کی الله دې راته جنت هم راکړي او الله رب العزت درانه مور خپل هم راضي کی او دغه د خدمت توفیق دې الله مونږ ته نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین